نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمورة البجمان درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زمونږ خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم فرمای بني الإسلام على خمس لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا دو اسلام یو اسلام کلمه وي او د مسلمان شي نو بیا د دې عمود بنیاد دا پسلور ارکان حکم کی دے چکل یو انسان په دې سلور رکن باندې زندگی کامل تیروي نو دې مکمل جنتی دی په جنت الفردوس الاعلى مقام بی ان شاء الله خوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صلاة بني الاسلام على لا الہ الا اللہ و اقام الصلاة اولنے د منز پابندی کئی منز ادا کئی کم چې دا اللہ حکم دے دا غیر پابندی کئی درب یو نظام دے و ایتاء الزکاة اللہ رب العزت د صلات سرا ډایرکټ زکات ذکر کړي نو لاولنې بدنی عبادت د انسان د پاره ذکر کړي دی او دویمه ورله مالی ذکر کړي دامیاش د رجب دا او مسلمانانو رونا خصوصا پاکستانیان او کے پی کے دیو دی رجب میاش کی زکاتنا ادا کئی نو تاسو ته یو پنځه کال وړاندې ما په لس جمعو کې د دې بیان کړو به مې د تداغې نه پس د دې متعلق بیان نه دی کړی نو چې کله مولیان حضرات د دې بیان جاری ساتي نو د انسان د دې بیان چې کله واوري نو هغه انسان کې هیر راشي، یاداش راشي.
نو دې رجب میاشت کې مې اراده ده چې تاسو ته د زکات بیان وکم. معاشره کې مونږ دا خبره ډېر د عوامو نه اورو، وای مولا چې کله غریب شي نو د زکات بیان شروع کی. عزتمند دا فرضی حکم دی په مالدارانو الله پرس کړي. دې کې یو لوی حکمت ته ما پکې بیګا سوچ کوو چې الله رب العزت د انسان باندې لاول قران کریم چې تاسو مطالعه کوي نو لاولنه په 72 زګونه داسې دي په قران کریم کې چې لاول د صلات ذکر کیږي، د منځ او به ور سره د زکات ذکر کیږي. قران کریم کې چې تاسو داسې ونه ګورئ چې د من سره په وسط یا د صوم د رمضان ذکر وش او یا ور سره د حج ذکر وش. خدای دو عمل دي چې الله رب العزت په وسط ذکر کړی دي. په 72 ځای کې په قران کریم کې د من سره ډایرکټ د زکات بیان ناغله. او نور تقریبا 55 ځای کې د زکات بیان ځان راغله. نو قران کریم کې 77 او یا زګونه دي چې د زکات بیان دی پکې. نو دې کې الله رب العزت دې کې فلسفه سره حکمت سره حکمت پکې دا ده چې زما د سوچ مطابق چې لاولنې د انسان الله رب العزت د انسان له یو صحت ورکړي. دې په د اجزاء روح پیدا کړي. د انسان د ځان ته سوچ وکي نو الله رب العزت د انسان د پاره وای چې زما بندا صحت نه در کړي دي، په صحت میں روح پیدا کړي برابر. نو د ورځې یو 15 پیره خو زما لګ عبادت او کا کم پرزي احکامات دي. دا انسان 24 غنټه چلن کوي خو په 24 غنټو کې دا انسان الله رب العزت ذات ته متوجه کړي چې ګوره لګ عبادت وکړه الله. د دې صحت شکریا ادا کړي چې اے ما ته څنګه صحت ملاو ده. تاسو یقین په الله وکي. اوس هم په دې علاج کې یو مریض د یو ملګری د هغه لور داخله ده. د ډاکټرانو د ریسرچ مطابق وینه کمه یاغه سپ دې بدن کې د یو وټامین کمه راغله دی او تقریبا 38 وته د وینې ډریپونه وختل. نو چې اوس راتلم نو د پوس می ته وکم ما څنګه شو وای وس گزاره وشوا 91% توینه ورسېده. نو د مال حالم تبای وشوا انسان پریشان ډیر سخت. نو الله رب العزت ګوره مونږ او تاسو له صحت را کړې دي چې د دې صحت شکریا ادا کو الله رب العزت چې یا الله ستاسو اخلاق شکر دې.
نو الله رب العزت په مونږ او تاسو کې 15 وخته مونږ په ورځ کې را لګلې 24 غنټو کې زیات نه غواړم یو 15 وخته چې ټوټل ټایم په ولګي په دې 15 وخته باندې نو 15 یا شل ملټه په نه لګي نو الله رب العزت وایي چې وګرځېګه معاشره په زما په معاشره کې زندگی تیروا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا معاش زندگی تیرا کا دویم نمبر دا مال حال مونږ له څوک راکوي دا مونږ له الله راکوي دا ژوند علماء ذکر کوي قل اعوذ برب الفلق دا دې فلق ډېر زیاتې معنی علما کوي ډېر زیات تفاسیر د دې الفاظ د فلق ډېر مفهوم علما بیانوي نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي پناه غواړه برب الفلق پر رب د فلق باندې فلق وی دیتا یو علماء دا تشریح د دې لپس کوي چې مونږ او تاسو په دې ځمکه کې دانه واچو او دې دانه کې چې کم دا ټیغ راوچت شي دا بوټه پکې راوچت شي نو دا دانه کولو شي دیتا پلق وی یا د شپې نه الله رب العزت ورس کولو کی رڼا راش دیتم پلق وی یا د ورځې نه الله شپه کولو کی شپه تی راش دیتم پلق وی نو د دې پلق ډېری زیات مفهوم علما بیان کړی دي خو مونږ تاسو چې په دې ځمکه کې دا کارونده وکړو دا فصل غزار کو د دې وی دانې حقیقت الله ته معلوم دی او د دې کارونده دا فصل راوچت شي را زرغون شي او مو تعالی خیسته رزق راکړي نو الله رب العزت په مونږ تاسو باندې په 15 شیزونو زکات پرس کړي پزیاتو نه ده د دې تعلق د الله سره ده یو ځمکه کې چې تاسو کوم کارونده وشي نو دې ته عشر وي ان شاء الله خپل ځای سره به د بیان کم چې دا خیسته کارونده ز تعالی دا ادا کما نو د دې عشر ادا کا خوشالي وکړي چې یا الله مال دی خیسته رزق د دین راک یو تجارت وکي د یو دنیا د بل دنیا نه خلق تعالی راشي صدر نه واخلي ستا پکې ګټه وټه وشي یو د سره زر او د سپین زر پدې کې الله رب العزت په موږ او تاسو زکات پرس کړي نو دا سره زرم د دې ځمکې نه رابار کېږي او دا سپین زرم د دې ځمکې نه رابار کېږي او یو دا څومره حیوانات دي خصوصا په دې حیواناتو کې زکات فرض ده نورو کې نشتا ګډې چیلې غنم وته په عربی کې وایي بقر غوا وایي میخو سانډا اوخ او اوخه په دې 15 سارو کې الله زکات پرس کړي نورو کې نشتا د ځنګل د شیر د ځنګل په اوسې کې زکات نشتا په شیر کې زکات نشتا بیا هغه ته یو تجارت کې خپل ماحول نه نو دا 15 شزونه کې الله مونږ او تاسو باندې زکات پرس کړي
نو خصوصا د رجب میاشت کې پښتانه وته بزرګ میاشت وایي. په اسلام کې یو څلور میاشتو ته الله لوی اعزاز ورکړی. یو دا د رجب میاشت ده، ذوالقعده او ذوالحجه ده، او رمضان المبارک میاشت ده. رمضان المبارک کې الله رب العزت د میاشتو سردار مقرر کړل. خدای رجب میاشت کې دا د اوس نه دا احساس د رجب د میاشت نه دی روان. د دې د رجب میاشت اعزاز د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانه نه مخکې را روان. مخکینی زمانه کې به خلکو په دې میاشت کې قربانیانې کولې. مخکینی امتونه چې څومره راغلي په دې میاشت کې به زکاتونه ادا کول. او زمونږ د خوږ پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم د معراج واقعا په 27 رجب باندې هم شوی و. نو دې میاشت ته الله هم له اعزاز ورکړي. خلاولنا د یو څو خبرې کومه، یو درې قانونونه د ذکر کوم چې په دنیا کې چلیږي. مخکې مو اوس هم په دنیا کې دا قانون نه چلیږي. اولنې خود دې ټول نظام نه مخکې اسلام دی. دا یو نظام د الله جوړلې، مونږ تاسو ته الله را لېږلی. او دا دو نظامونه مخلوق جوړ کړي نظام دی. یو نظام ته وایي اشتراکیت په عربی کې. انګلیش کې ورته سوشلیزم نظام وایي. دویم نظام ته وایي رسمانیت په عربی کې. انګلیش کې ورته کپټالیزم نظام وایي. کوم چې د الله نظام دی نو هغې ته اسلام وایي. نو لاول چې موږ تاسو په دې دوه نظامونو پوه شو، د مخلوق چې کم نظام دی او باطل دی، اس حقیقت یې نشته. خو هم دا دی چې د ټولې دنیا خلق مخلوق په دې نظام پسې روان دی. سراسر ټول مخلوقاتو پکې نقصان دی. او دا غي باوجود موږ اسلام نظام پرېښی. سوشلیزم نظام په عربی کې ورته اشتراکیت وایي. د سوشلیزم نظام قانون دا دی چې دی وایي مال حال جیداد دا ټول به د حکومت وي، د ریاست. او چې څومره د ریاست سره لاندې کابینه زندگی تیری، مونږ او تاسو چې الله پیدا کړیو مونږ او تاسو پکې زندگی مخلوق تیری انسانان، نو دا به ټول د ریاست نظام غلامانی. دا ار یو شی به د ریاست وي. ته به د ریاست سره کار کې، او چې ستا څومره ډوډۍ ته ضرورت وي هغه ډوډۍ به تا ته میلاویږي، زیاته میاته به درته نه میلاویږي. نو دا نظام پہلے نه چلی. ولی نه چلی؟ دې کې هر مزدور غلا کوي،
هغه یاسم شعر ته ملاویږي سکو مچ کار کوما کار ته می څه ضرورت ده نو سوشلیزم نظام دا په د خپل چې څومره کابینه د سره ژوند تیری نو دا په دې ظلم او جبر کوي نو ته به د ریاست د پاره کار کوي نو دا یو جبري نظام دی دته جبري نظام وایي دا پیل شو د روس ایریا باندې دا نظام چلیږي اوس هم چلیږي هغه خپل قانوني شوزلیزم کتابي شوزلیزم نظام چلی دله چې څومره انکم راځي نو دا ټول په خپل پروپاګاندا باندې چلی خپل نظام مخکې تعارف خلکو ته کوي په بچاهت پر ریاست باندې د عرصه لګي او په خپل اسلحه په دفاع باندې هرڅه لګي دفاعي قوت چې کوم د دې نظام سره د انسان وخت لري د دیو پکې اس حیثیت نه که هغه سره پوجي دی او که ملازمین دی او که غیر ملازمین دی وای کار بکې نو اوس دیو پوه شول اوس پکې هلکا هلکا اسلام نظام دننه کوي لګ لګ ملکیتونه ورله ورکوي نو دا نظام پیل دی دا نه چي هغه کاپیران مونږ او تاسو بعضې وخت کې د الفاظ کوو دا یو څو خبرې کوم ټایم ختم دی مونږ او تاسو بعضې وخت کې یو څو خبرې کوئ مونږ دا کاپیران نه ښه دي او زمونږ دا مسلمانان د دې یوروپي نظام نه ډېر سخت متاثره دي که ملا دی او که زه یم او که تاسو یو که څومره دي سخت متاثره یو مونږ وایو یار څوک کار نه کوي هغې وله خپل حساب ورکړي دا د هغې قانون دی دا د هغې په قانون کې دي خدا اصل د اسلام نظام دی خدا نظام زمونږ نه هغې خپل کړی دی اوس نظام خپل چلی او څه پکې اسلامي نظام چلی دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه قانون و چې کم بوډا کار نشي کولی هغې له به ریاست وظیفه مقرروي کم ماشوم پیدا شي دا د ریاست ذمهواري ده او کم په دې ریاست کې چې نور حیوانات دي د دې هم حفاظت کې دا د ریاست ذمهواري ده تاسو به اورېدلي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو نه یادوي که چېرې په دې خوا ته سپی مړ شو د حضرت عمر فاروق نه به تپوس کېږي دا نظامونه زمونږ نه هغې پټ کړي دي رب العزت موږ تاسو له ټول د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین